رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گر تو در قرآن اگ بگریختی باروان انبیاء آمیختی. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف الشوق سروا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. حضراتو، دنیا تچدا انسان اللہ را لے گل دے د ژوند بنیادی مقصد دا د الله قربت او دا د الله عبادت تے او دا اللہ تعالی قربت او عبادت نلری کون کی بنیادی سلور سیزون دی. دا سلور والا سیزون دا زمنگ دشمنان دی، دایمنگ اللہ سر خواتا نپریک دی. اغا سلور والا بزرگانو دا لفظ دا دشمن نا ہی رائستی دی کہ دال دنیا دا شین شیطان دے او میم دا مخلوق نہ دے انون دا نفس نہ دے. دا دریوار بنی دنیا شیطان او مخلوق پدے مانے اللہ نے چس مقرر و ما خبر کردی دا. نن اخیری پدے کی آغا نفس تے نفس او دا نفس دا که اصلاح نشی نو دا زمانگ دیر خطرناک دشمن دے. اللہ جل شانہ پا قرآن مجید کے دا نفس دا اصلاح دا پارا او دا تاقید دا پارا دا برابر والی دا پارا چا قرآن مجید کے سمرا مضبوط خبر کردی دا وہ شاہد چی دا بلچا دا پارا دا شیوی. اللہ تعالی سورہ شمس کی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. انو پدیمانے اللہ تعالی دغه ځای کې یولس قسمونه خوړلي دي. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. لوی سڑے مشر سڑے آغا چی اسم خبر اوکی داغا خبر داغا سم قابل حجتی خو چی قسم و سر اخری داغا نور موقت چی بیا اللہ یولس قسمون داغا دا اخری. دا نفس اصلاح و تزکیہ دا دمر لازمی دا. بل اللہ تعالیٰ وی قد افلح المؤمنون، کامیاب دی مومنان.
بل قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى. انو د نفس تزکیه دا ډیره لازمه ده. الله په قرآن مجید کې مفسرین فرمای درې سيزونه دي چې هغه سره الله تعالی د فلاح د کامیابی ذکر کړی دی. فلاح د هغه کامیابی ته ویل شي چې هم د دنیا کامیابی ده هم د آخرت کامیابی ده. فلاح د هغه کامیابی ده چې هغې پسې بیا ناکامي نشته دی. فلاح د هغه عزت دی چې په هغې پسې بیا بېعزتي نشته دی. فلاح د هغه قربت دی د الله چې په هغې کې پسې بیا بعد نشته دی. علما فرمایي درې څیزونه دي چې الله تعالی هغې سره فلاح ذکر کړې ده. یو د هغې نه توبه ده. توبه الله تعالی فرمایي توبو الی الله جمیعا لعلکم تفلحون. او خلکو ټول الله تعالی ته توبهګار شئ، په سچه توبه وباسئ. په سچه توبې باندې به تاسو ته چې دی نو فلاح ملاویږي. دویم فلاح الله تعالی چې کوم دی دا ذکر کړی دی موږ سره قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. کامیاب دي مؤمنان هغه کسان هم فی صلاتهم خاشعون چې دی په خپلو مونځونو کې څه کوي؟ خشوع و خضوع کوي، عجزۍ سره مونځ کوي، تواضع سره مونځ کوي. او دریم څیز قد افلح من زکاها. کامیاب دی هغه سړی چې چا د خپل نفس تزکیه وکړه. مفسرین وایي دا درې ځایه شو، دا درې څیزونه شو: توبه، مونځ او تقوا. که یو سړی په اعلی مرتبه کې کامیابی غواړي دا درې واړه څیزونه چې کوم دي چې هغه مونځ دی، هغه توبه ده او هغه تقوا ده، او په دې به ورته دا ملاویږي. ګورئ جی حکما وایي دا انسان هر انسان چې جوړ دی د څلورو صفاتو نه جوړ دی. دکې څلور څیزونه دي: اوبه دي، هوا ده، اور دی او خاره ده. دا هر انسان جسم دکې دا څلور مادي دي، دا څلور څیزونو نه دی جوړ دی: اوبه او اور، خاره او هوا. اوس کله چې دا څلور صفات په انسان کې وي، دا څلور څیزونه راجمعي، نو بعضې خلک داسې هغه چې دی نو اوبه پې غالبي په دې څلورو صفاتو کې. نو چې کم انسان باندې اوبه غالبي او دی مایي وي نو دی هوښیار ډېر وي، دی زیرک وي، دی هر چا سره مطمئن کول او ډیلینګ کول مقاري چیزی. کم انسان دکی چې سیوا خارا د په مزاج باندې خاکی مزاج غالب شي، د تواضع د حد درجه عاجزي وي، دی بیا لویای نه کوي. کم انسان کې چې اور غالب وي، نار غالب وي، ناری وي، دی حریص وي. حریص لکه اور نه دی، د اور مزاج دا دی که نه دی، داسې حریص دی چې څو ته مخې تکې هر څه نه اورې پورې سوځوي، او در کې هم دا مزاج. او کم انسان کې چې
هوایی صفت سیواوي دغه تکبر ډیری دی لکه دا هوا بره بره ګرځي بل تسپک ګوري. اوس دا څلور واړه صفات که خاکی دی که ناری دی که آبی دی کله چې دا په اعتدال سره نه وي کمی او سیواواله پکې وي د دغه څیز نه په انسان کې دننه بیماری پیدا کیږي او هغې ته روحاني بیماری وي هغه د روح بیماری وي هغه د نفس بیماری وي او دغه د روح بیماری دغه باطینی بیماری دا څومره ګناهونه چې انسان کوي د هغې شاته بنیادی عنصر دا د انسان دا نفس وي. لکه انسان چې کم ګناهونه کوي یو د ګناهونو غټ د هغې نه چې انسان تباه کوي هغه شهوت دی. دا شهوت دی د پس شاته نفسی نفسو. الله قرآن مجید کی وئی ما تشتهی انفسکم آغا چی اشتہائی کئی غواړی آغا چی دنو نفس تاسو دارنگی صفاحت کا مقلطوب دی بدشات نفسی. اللہ قرآن مجید کی وئی من سفیہ نفسہ دارنگی بخل اللہ قرآن مجید کی وئی وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ او د نفسونو ته شح بخل چې هغه د دی د نفس نه وي. بلا بیماری حسد د حسد ناکارا تام د نفس نه وي. الله قرآن مجید کې فرمایي حسدا من عند انفسهم. دارنګي تکبر دے دام د نفس دی. اللہ قرآن مجید کی وئی لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ اوس ګورئ دا ټول ګناهونه دې به د شاته بنا دا د انسان دا نفس دی نفس. او یاد ساتئ چې کله نفس او نفسانیت مضبوط وي نو روح او زړه دا به کمزوري کیږي او چې کله زړه او روح دا مضبوط وي نو نفس به کمزوري وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اعدى عدوک ما بین جنبیک ستا د ټول خطرناک دشمن دا ستا د دو ترخونو په میس کې دی او نفس هغه د انسان دا نفس دی. چې کله د انسان زړه بیمار شو نو پوه شه چې هلته نفس چې دی هغه مضبوط دی. اوس قربان د علماو نه موږ ته به به دا څنګه پته لګي چې زمونږ زړه دا روغ دی او که دا ناروغه دی. یو لوی امام تیر شوی دی علامه ابن قیم رحمت الله علیه هغه علامات لیکلی دي چې کم انسان کې دا د علامی دا د ځان کې ګوري که دا علامې پکې نو معنا دا د ده کې زړه بیماری موجوده ده د ده نفس مضبوط دی او روح کمزور دی. ړومبه هغه دا ده چې دی په پانی باندې په باقی باندې دی پانی ته ترجیح ورکوي.
اصل ژوند والآخرة خیر و ابقا، اصل ژوند دا د آخرت ته. خدای څه کوي؟ د آخرت کور او د آخرت ژوند هغې نه زیات ترجیح د دنیا کور له ورکوي. د آخرت د کور د جوړولو په فکر باندې نه دی، بدن ټوله ترجیح دا په دې ده چې دنیا کې د زما کور او بنګله ډېره مزیدار وي. د آخرت په عزت باندې نه دی، دی وایي به چې دنیا کې د زما ټره بره ډېري، او د آخرت په سکون او په آرام باندې نه دی، بلکې د دنیا آسایشونه لټوي. وی کم انسان، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی چې باقی لترجیح نه ورکوي په پانی باندې، نو دی پوه شي چې زما زړه کې روانې دی، زما زړه ټیک نه دی. دویم علامت علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی چې د زړه د بیمار دویم علامت دا دی چې د سترګو نه او د زړه نه اوښکې سلب شي. دی الله ته جاړي نه، چې کوم انسان کې جړا نه وي. ګوره بعضې خلک وي سترګو نه یې اوښکې نه دي، خو دننه زړه خوري، زړه یې جاړي. او د چا زړه سره سترګې هم یو ځای، سترګو نه یې اوښکې رواني، نو چې د سترګو نه اوښکې نه تلې، د زړه جړا نه کوله، په هر وخت چې دی نو بس په خندا دی او په مستای دی او بې پروا دی، دی پوه شي چې د زړه بیمار دی. علامه ابن قیم رحمت الله علیه وی د زړه د بیمار دریم علامت دا دی چې د مخلوق سره ډېر خوشحاله، د خلکو سره په ناسته پاسته باندې، په ګپونو باندې، په بیټکو باندې، په هر ځای باندې دته سکون ملاویږي. خو د الله تعالی سره د ملاقات نه دته وحشت وي، د الله ملاوېدل دی نه غواړي، هغه دته خوند نه ورکوي. انو دی پوه شي چې د زړه بیمار دی. او څلورم علامت یې دا دی چې د خلکو په یاد کې خو هر وختي یاره موږ چې کله به پلان کې ملګری راځي چې سړی ورسره ګپ ولګوي، خبرې وکړي، نو د انسان په یاد کې خدای هر وخت پروت دی، خو د خالق د یاد نه دکې وحشت راځي، دی یریږي، وایي پوه دی چې دا سړی بیمار دی. دکې د زړه بیماري ده، د نس مضبوط دی. او جی په دشمنانو کې مرکزی زمونږ دو دشمنان غټ، یو شیطان دی یو نفس دی. خدا شیطان د بهر نه عمله کوي او دا نفس نه دی د بهر نه عمله نه کوي، دی دننه موجود دی، دا دننه جاسوس دی، دا سی آی ډي ناست دی. او چې کله د بار نه یو سړی عمله کوي، د بار د عملې دفاع کیږي، خو د بار دشمن اله خطرناک شي چې هغه سره د کور سړی او د دننه سړی ملاو شي. دې د وجې الله د شیطان مکر ته او چال ته کمزوری ویلی دی. الله فرمائی ان کید الشیطان کان ضعیفا، د شیطان حمله، د شیطان تدبیر او مکر دا څه شی دی؟
دا کمزور دی. او د نفس کید او مکر ډیر مضبوط دی. یوسف علیہ السلام په واقعه کې الله وای یوسف اخذ ته یوسف علیہ السلام وای چې ان کیدکن عظیم، عزیزی مصر وته وای چې تاسو مکر دا ډیر لوی دی. نو دغه مکر دا د نفس مکر دی، خو ته نفس وای. نو د نفس مکر دا د شیطان په مقابله کې دا چې دنو ډیر خطرناک دی. علماء فرمای وای د شیطان د نفس دشمنی او د نفس مکر د دوه وجو ډیره خطرناک ده. اول دا چې یو خو شیطان د بهار دی او نفس کم دی د دن موجود دی. دویم دا چې دا نفس نه د نفس دا زمونږ دشمن دی، خو د سره زمونږ مینه ده، محبوب هم دی زمونږ. او چې خان ستا دشمني مې ته پې مین هم او تا سره مینه هم کې اته ولا خیال هم ذاتې، نو ته خو په هغه لحاظ ستا ورسره مینه ده. نو د انسان خپل نفس سره مینه ده، نو دا نفس د معنی په مینه کې وار کوي. او دغه وار دا چې دی نو دا ډېر خطرناک دی. دا څومره انسان چې تباه کېږي او دا د دې نه کېږي. ګورئ په کائنات کې د ټول نه لومبی عظیم گناہ چې کوم کېدو، بابا آدم علیہ السلام الله پیدا کو، شیطان ته وی سجده ولګو، او شیطان څه کوي؟ شیطان په نفسانیت کې راغی. د شیطان چا په ګناه راواړو؟ شیطان د پاره خو بل څوک نو چې شیطان ته چا وی چې لکه سجده مه لګو. شیطان ته چا وی؟ نفس وته وی نفس. د عمر د پاره راندې درگاه کو. نو د نفس گزار دا ډیر ناکاره دی. بیا راځي بابا آدم علیہ السلام ته الله وی دا دانه مخوره. شیطان راغی او هوا بی بی ته فضائل بیان کړل چې دې کې دا فائدہ ده همیشه به پاتې کیږي. هوا بی بی داسې چلو کو چې یاره په جنت کې همیشه پاتې کیږو. د نفس خبره واورېده، د الله خبره حکم ته هیر شو. بعضې کتابونه وای دغه ډکي نه 3 پاڼې وشو کولی. څو یې وشو کولی؟ 2 یې ځان له کړې او یو یې بابا آدم له کړه. نو دې ځان اوچت ځان یې غوره که ځان له 2 کړې که نه. وایي دغه وجه ده چې د دې عمل په بنیاد باندې د ښځو دپاره عیسی یوه مقرر شوه او سړي د 2 شوې. نو دې د نفس واورېدل، چې د نفس واورېدل هغه یې وخوړه. دریم ګناه په کائنات کې چې کېده غټو، نو هغه قتل شی و. قتل د آدم علیہ السلام زوی قابیل هغه راپاڅېدو او حابیل د آدم علیہ السلام بل زوی و. د هغه په حصه کې چې کومه رشته راتله، قابیل وی د دې صورت بهتر دی دا به زمای. نو قابیل ته نفس وی او دې قتل کا. نو قابیل له چا واورېدل؟ د نفس واورېدل. چې د نفس واورېدل انو لړ راندې درګاه شو. ما مخکې مې علما وایي دا نفس نه نفس د طفل دی، په شان د معشوم د معشوم.
او نفس سره هغه معامله کوي چې کوم ماشوم سره کوي. اوس ماشوم د چې څه غواړي دی بیا په هغې باندې ضد کوي، دی وایي نه دا به راکې، دی تا نه پرېږدي. اوس څه به کې کله به لږ لږ بوله خیال هم ساتي او کله به د خبره نه منې. یو باچا و د هغه بچي نو چې بچي نو هغه وی یاره داسې چل هغه وزیر ته وی یاره ته خپل بچی راوله کنه کشر. هغه چې ماشوم راوسته باچا ورسره څو خبرې نیمه کړې، د باچا ورسره ډېره مینه پیدا شوه. باچا حکم وکړ چې بایی وزیره داسې چل دی چې دا ماشوم به ته چېرته خفه کې نه ښه، دی به خفګان له نه ورکې، دی به ژړا له نه بس دی څه وایي هغه به له منې. وزیر ورته چې باچا سلامت ګوره د ماشوم هره خبره نشي منلی. نه ولې به نشي منلی؟ بس زه ذمه دار یم چې څه دی وایي هغه کوه. بس ټیک ده. اوس ماشوم بازار سره دالته دربار کې چې درنګ تیر ماشوم وایي مال اتي. باچا وایي دا خو اسانه راړی وی اتي چې اتي راوستو کسانو سره ماشوم اتي سره لبې کولې، لږ وخت سره لبې وکړي ګوره ماشوم نه تاسو چې کتلی به وایي ماله دا موټر والا جیز والا نه واخلي داسې ګنټه نیمه سره لګیا نو بس ماتې کړي هسې. انو ورته وي ماله اتي نو اتي ولا راز لبې وکړي چې ادرنګ تېر شو نو تنګ شو نو دی بیا چې ادرنګ تېر نو باچا ورته ولې جاړې؟ ماله ستنه راړه. باچا وایي دا څه ګران ورشه ویدلی ستنه راړئ. ستنه یې راړه، هغه ستنې سره لګیا و چې ادرنګ تېر شو نو بیا په جړا شو. باچا ورته یو څه جاړې وایه څه دله وکړم؟ ورته یې وي دغه دی داسې وکړه چې دا اتي نه دی دا د ستنې ته ور دننه کړه. وزیر باچا سلامت دی چې باچا سلامت دننه کړه که نه څنګه به یې دننه کړې؟ تا ته ما ووی چې د ماشوم هره خبره څوک نه اوري. دقه رنګې سی به دا نفس دی نفسو. بزرگان وایي والنفس کالطفل، دا نفس دا پشان د طفل دی طفل. نو ده سره به لکه د ماشوم دوکه کې د تا نه څه غواړي نو دوره وله ورکوه، جایز لذت وله ورکوه، جایز خواهش وله پوره کوه. په دې شرط باندې وایي ګوره حرامونه به ځان بچ کې. و دې تا ته وایي کله دې تا ته وایي هله ماله چکر راکه. تاسو خو ماړی هلته نه کلي چې سړی راغلی وایي ګاڼی ته مې بوځه چې ګرم ګنی دی وخورم. نو دا وله هم منه رای وله خو حرام ګني پې مه خوره. خو بیا چې دی بل غاړې ته ورته وایي ګوره د مونځ به پابندي کې دا ګناه به نه کې حلال جایز خواهش مې دله برابر کو. دقه رنګ به دې نفس له سره چلیږي. ډېر به کمزوری کې هم نه چې کمزوری کې بیا عبادت نه کېږي، د دنیا ژوند نه تېرېږي. او ډېر به مستی هم نه، دی به برابر ساتي. اوس علما وایي د نفس د کنټرول کولو چې کوم علاجونه دی نو په هغې کې لومبی علاج دا دی چې د شهوت د اشتها نه دی. دا نه چې صرف شهوت نه مراد دا دی چې لکه د انسان سیکس وي دا شهوت صرف دې ته نه یاره شهوت اشتها ته وایي. اشتها نه مراد د چا شهوت اشتها په ډوډۍ کې باندې سړی د هغه شوق ډوډۍ ته دومره ډېرې تپوس یې مه کوه دومره خوري د حد نه سیوا. بعضې سړی لذیذه ډوډۍ خوري، د بعضې سړي کې د کپړو شوق وي. و چې کله ستا د نفس د اشتها شروع کړه نو چې د کومه اشتها د تا نه دا غواړي چې هغه تا او د الله په منځ کې فاصل جوړېږي نو دله به هغه سر وي هغه به له ماتې. که دی ډوډۍ ډېره غواړي کله انسان ګوره تا ته کور کې هم ډوډۍ میلاویږي، دا نفس درته را اوچت شي راځه که نه
راځه ثمرګل ته مې بوځه او راځه دغلته دی هغه موټروي سره وټلي دي هغې له مې بوځه غازي ته مې بوځه و دې تا نه څه غواړي اوس تا برابر لباس باندې هم کار کېږي اوس کله کله سیبا سړی داسې وي دی ډېر بن ټن کر ګرځي پاسې خلک بالکل د لباس یې نه میچنګ لباس وي د ښځو دا ذوق ډېر وي چې څنګه یې پرتوک دی کمیس مقصې دی نو ورپسې ډوپټه مقصې ده نو سینډل مقصې دي نو هر څه په دا د دی ذوق دی نو رینګ دی مقصي اوس دا یو ذوق دی نو چې کله تا نفس دا غواړي نو دی دی بوله خپه به پرېږدي دغه اشتها بوله ماته هله به کار کېږي نو لومبی چې تا نه دا نفس غواړي د چا اشتها ټوله ورځ لګیا په ګپونو کې ګوره دا ډېر خلک داسې دي دا واده کړي خلک دي سیبا کور ته به راځي څه ټایم به راځي انو خانه 12 بجې به راځي 11 به راځي 10 به راځي دې ظالمانو ته اړو د خپلو بیبیانو د ښځو د حق پته نشته دی اول خو نبی علیه السلام د ماسخوتن د خاده څه کوي دی چې کوم هلته ګرځي نو دی شبینه کوي دی کوم هلته لسی پارې وایي خو بس لوپر لپانګې کوي فضول ګپونه به لګوي نو په حدیث کې خو د ماسخوتن د مونځ نه پس خبرې ګپ شپ د هر څه په دې منع راغلې ده دا رسول الله منع کړي دي الا څه څیزونه دي چې هغه نبی علیه السلام د هغې اجازت ورکړی دی علا کل حال د نفس کنټرول کول اول دا ده چې د ده مخالفت پکې دی چې څه غواړي که نه د ته به هر څه نه ورکوې دویم چې دی د نفس د حفاظت دپاره بنیادي څیز دا رجوع الی الله ده دغه وایي یوسف علیه السلام وایي ان النفس لاماره بالسوء دا نفس نه دا انسان په ګناه راپورته کوي الا ما رحم ربي د نفس د مقاعدو نه به هغه انسان بچ کېږي او چې هغه باندې د الله رحم وشي که د الله رحم شامل حال نه وي دی به د نفس د مقاعدو نه بچ کېږي نو د نفس د بچ کېدو دپاره بنیادي څیز دا رجوع الی الله ده چې موږ خدای ته رجوع کو دعا کوو الله ما دا نفس نه پرېږدي دی ما په ګناهونو راپورته کوي الله دی ما ګمراه کوي دی ما په غلط واړی دی ما په ګناهونو واړی الله ما د خپل نفس نه وساتې او د نبی علیه السلام موږ ته دعاګانې ښیي نبی علیه السلام فرمایي وګوره رسول الله سوال نه پیدا کېږي چې رسول الله نفسانیت و امت ته تعلیم ورکوي نبی علیه السلام به دعا کوله اللهم لا تکلني الى نفسي طرفة عین الله ما د خپل نفس ته د سترګې رب مرمه سپارې دا علما لیکي وای دا نفس نی اولیاء وای د انسان ته د ورځې 360 مهلکات مخې ته کوي که انسان په عمل کې دی تباه کېږي نو رسول الله به دعا کوله خدایا ما د خپل نفس ته د سترګې رب مرم الله مو ورکې دویمه دعا به رسول الله کوله اللهم آت نفسی تقواها الله زما نفس ته تقوا ورکې پرهیزګاري ورکې وزکها انت خیر من زکاها الله زما دا نفس پاک کې ته ډېر ښه پاکوونکې انت ولیها و مولاها الله ته زما د نفس ولی ته مولای الله ته حفاظت وکړي نو ګورئ جی دا نفس نه دا ګورئ د مرګه پورې انسان نه پرېږدي دی وایي چې دی دې ګمراه شي نو موږ به الله ته متوجه کېږو موږ به د الله نه غواړو چې خدایا موږ د دې نفس د مقاعدو نه بچ کړي الله موږ د نفسانیت نه وساتي دا دوه خبرې شوې ټیم ختم دی باقي به انشاءالله تعالی بیا خبره کوم الله دې موږ د نفس د شرورو نه وساتي الله دې موږ د خپل رضا کارونه والي واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين